در الشريف هاي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. دا آیتنا مبارکہ دا اتلسمی سپاری دا سورة المؤمنون آیت نمبر 69 نتر آیت نمبر 77 پورے آیتنا مبارکہ دی. پدی آیتنا مبارکوں کی اللہ جل جلالہ دا کفار و مشرکین خاص کر مشرکین مکہ دا قرآن و مجید نے دا اعراض او دا مخ اڑاول بیان فرمائی او دا نبی علیہ السلام دا رسالت اثبات پدی آیتنا مبارکوں کی کئی دا قرآن و مجید حقانیت اللہ تعالی بیانے. اللہ تعالیٰ فرمائیں چھ افلم یدبروا القول آیا دا مشرکین او منکرین دا قرآن چی دی دوی دا قرآن پاک پا دی وینا باندی سوچ او فکر او تدبر نکی ام جاءهم ما لم یأت آباءهم الاولین او دی چی دا قرآن نمخڑی قرآن نا انکار کئی دوی تداسی کتاب راغلے چی دا دین مخ بل چاہتا دا دوی آباء و اجدادو کی چاہتا نور راغلے. اللہ تبارک و تعالی خود انبیاء کرام و سلسلہ دا آدم علیہ السلام نشورو کری مختلف انبیاء بانی اللہ کتابون نازل کری دی صحیفی نازل کری دی. قرآن مجید خود اللہ تعالی آخری کتاب دینو دا قرآن نزول دا خسنوے کار ندے چھ دی دین مخڑی. ام لم یعرفوا رسولهم یا دوی خبر رسول نپی جنی دا دوار جہان و سردار محبوب رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نپی جنی. نبی علیہ السلام خود دی دا قوم ندے او دا نبوت نمخ کی خود دی پیامبر علیہ السلام تا صادق و امین وی دی دا پیامبر علیہ السلام دا اخلاق و دا نبی علیہ السلام دا کردار نا خبر ندی فهم له منکرون چی دی انکار کئی دا نبی علیہ السلام نا دا حغد رسالت نا. ام یقولون به جنہ بلکہ دی وائی چی پا دوان دی جنون دی لیونتوب دی نعوذ باللہ نبی علیہ السلام تبی دا لیونتوب نسبت کولو. اللہ تعالیٰ فرمائی چی دائی دا حق خبر سرن لگی پیغمبر علیہ السلام تا ذکر دا سی نسبتون کئی بل جاءهم بالحق بلکہ راغل دے دویتا حق نبی علیہ السلام راغل دے دویتا پا حق سرا واکثرهم للحق کارہون و اکثر دین حق لربت گرنون کی دی حق سرن لگی او حق چی دینو حقا نخو خی او دی بوائل چی دی قرآن پاک نتا دا بوتانو دا مزمت خبر او باسا او ائت بقرآن غیر هذا او بدلہو دا دین علاوہ بل سمون تراوڑا یا پا دی قرآن کی تبدیلیو کا دا حق زمون دا خواہشات و تابع کا. اللہ تعالیٰ فرمائیں چی ولو اتبع الحق وهواءهم کچری تابعداریو کرل حق قرآن او رسول دا دی دا خواہشاتو کہ قرآن دا دی دا خواہشاتو مطابق وی یا نبی علیہ السلام وینا دا دی دا خواہشاتو مطابق کولے لفسدت السماوات والارض ومن فيهن ټول دنیا به د شرک نه او د کفر نه او د فساد نه ډکه شي هوا
او فساد براغلی او پاسمانونو پزمکه کې او هغه چې په دې ځمکه او اسمانونو کې دي هغه ټول و فاسد شي او هغه ټول به بګړاو شي او نظام به درهم برهم شي. الله تعالی چې دا نظام قائم کړی دی نو دا په آسمانی پیغاماتو باندې په رسولانو باندې په دې مبارکو هستیانو باندې او د هغوی په پیغاماتو د هغوی په محنتونو الله تعالی دا نظام قائم کړی دی. بل اتیناهم بذکرهم فهم عن ذکرهم معرضون. الله تعالی فرمایي چې مونږه دوی ته ذکر او نصیحت قرآن هغه راوړی دی او دوی د ذکر او د دې نصیحت نه اعراض کوونکي مخ اړوونکي دي. ام تسألهم خرجا آیت غواړي د دینه په دغه تبلیغ د دین باندې خرجا څه مزدوري فخراج ربک خیر مزدوری او مزدوری د رب دسته جزاء د رب دسته هغه ډیره بهتره ده وهو خیر الرازقین او الله تعالی بهترین رزق ورکوونکی دی. یعنی ته په د دین په تبلیغ د دین باندې څه مزدوری او اجر هم نه غواړي. وانک لتدعوهم الى صراط مستقیم او بشک ترا ولید وی صراط مستقیم نیغ لارې ته او لارې د توحید ته د تیارونه روباسي رڼا د توحید طرف ته او رڼا د اسلام طرف ته روباسي. وان الذين لا يؤمنون بالاخره او هغه کسان چې ایمان نه لري په ورځ د آخرت عن الصراط لناکبون د دې صراط مستقیم نه تجاوز کوونکي او مخړونکي دي لعادلون عدول کوونکي دي. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر. نبی علیہ السلام په دعاو کا چې کله مدینه منورې ته هجرت وکړو د هجرت نسمو د پس او د مکې په کافرانو باندې الله قحط راوستو او دغه قحط په دې مشرکین مکه باندې تقریبا وکاله او چې کله د قحط نه تنگ شل ابو سفیان سره د کسانو مدینه منورې ته د نبی علیہ السلام په خدمت کې حاضر شو. په دا وخت کې د کافرو ایمان اعلان وروړي د فتح مکی په موقع باندې ابو سفیان ته الله تعالی بیا ایمان او اسلام نصیب کړي. نو سره د کفر نه د نبی علیہ السلام په خدمت کې حاضر شو درخواست یو چې ته دعا وکړې چې موږ نه الله تعالی د قحط لري کی او موږ ته خپه ده چې دا تا په بد دعا باندې الله د قحط په موږ باندې راوسته. لیکن سره د کفر نه نبی علیہ السلام ته چې ته رحمت للعالمین ته خدای ټول عالم د پاره رحمت لہذا دعا وکړه چې الله پاک زموږ د قحط لري کی. نبی علیہ السلام د خپل رحمت للعالمین صفت کېدل او مظاهره وکړه او دعا د پاره الله سوچت کړ هغه ټیم الله تعالی قحط ختم. الله تعالی په دې اخیری آیتونو کې دا فرمایي چې ولو رحمناهم کچره مونږ رحم کو په دې باندې وکشفنا ما بهم من ضر او لری کو هغه قحط چې په دې باندې ده للجوا فی طغیانهم یعمهون نذیب لستمروا فی طغیانهم یعمهون په خپل سرکشی باندې بیا دای همیشواله اختیار کی او سرګردان بیا به دوی سرکشی کوي. ولقد اخذناهم بالعذاب پتاکي سرمغه اونې ول دی په قحط او په لوګي سره فمستكانوا لربهم ندوی عجزیو کا د خپل رب مخکي وما يتضرعون او نه سزاري وکړه پکار دا چې د عذاب د وجه نه دی عاجز شي عاجزي اختیار کړي او د الله په در کې زاری کړي لیکن دوی دا څنګه کړل حتا اذا فتحنا عليهم تر دې چې موږ کولاو کو په دی باندې بابن ذا عذاب شدید د سخت عذاب دروازه اذا هم فيه مبلسون بيعودوا نا امید د هر قسمه خیر نه چې کله د خدای د عذاب فیصله په دیو شو نو دی د هر قسمه خیر نه الله تعالی محروم او نا امید کړل. سبحان ربک رب العزة عما يصفون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. دعا وکړئ چې الله تعالی ستاسو د ناس تقبل کړي. الله تعالی قرآن پاک زموږ لپاره خپل ځای کې سفارش وکړي. الله تعالی خپل رضا د نبی اسلام کامله تابعداري ونصیب. الله د ټول پریشان حال پریشانی ختم کړي. بیمارانو ټول ته صحت کامله نصیب. دعا وکړئ چې الله د ملک په دې حالاتو باندې رحم وکړي. پیښور کې دماکه وشوه پولیس ولا غریبانان پکې شهیدان شول. دعا وکړئ چې الله تعالی د ټول مسلمانانو د ټول ملازمینو د ټولو پولیسو او د فوج د ټولو محکمو د پاکستان الله تعالی حفاظت فرمایي. ظالمانو لاسونه بند کړي الله تعالی د نور ظلم توفیق ورمکړي الله تعالی. پاکستان او ټول اسلامي ملکونه الله د ظالم د ظلم نه خلاص کړي. الله په ټول مسلمانانو رحم فرمایي.
سما مسلمانان چې د دماکا کې شهیدان شو الله تعالی د شهادت اعلی مرتبه نصیب کړي پسماندگانو ته الله تعالی صبر نصیب کړي چې کوم زخمیان دي الله دې زر ته زر صحت یاب کړي الله د ټولو حاضرین او غایبین حفاظت فرمایي الله تعالی د ظالم د ظلم نه مونږ ټول محفوظ او ساتي اللهم لا تجعل علينا للظالمين سبيلا اللهم لا تجعل علينا للظالمين سبيلا اللهم لا تجعل علينا للظالمين سبيلا وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد